الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر صدق الله العظيم محترم مسلمانانو د ذی الحجې مبارکه میاشت شروع شوې ده چې دا په اسلام کې یو ډېر اهمیت لري دا ډېره مبارکه میاشت ده او د دې د مبارکوالي او د فضیلت اندازه د دې نه لګي چې قرآن مجید کې الله رب العزت د دې په اولو لسو شپو باندې قسم خوړلی دی ولیال عشر او قسم دی وي زما په دې لسو شپو نو علماء کرام فرمایي چې دا شپې ډېر د فضیلت والا شپې دي دا د شپې چې دي دا ډېرې برکتي دي ولې الله رب العزت پې قسم خوړلی دی په دې کې نور هم ډېر اقوال دي خو د ډېرو علماو دا رایي ده چې د دې نه مراد د ذی الحجې دا لومبی لس شپې دي نو محترمو چې دا ډېرې برکتي شپې دي او د فضیلت والا شپې دي دا به قیمتي کوو څنګه دا به قیمتي کېږي نیک اعمالو سره عباداتو سره ذکر و اذکار سره اوس محترمو تاسو سوچ وکئ ډېرې مبارکې د شپې روانې دي بل خوا زموږ قوم په یو غټ غفلت کې پروت دی چې هغوی راته کرکټې شروع کړي دي نوجوان طبقې راله په کرکټو کړی ده او هاخوا حاجیان صاحبان تللي دي هغوی به د لبیک لبیک نارې وایي کله چې وایي حاجیان صاحبان د لبیک لبیک نارې وایي الله رب العزت سره د خپلو فرشتو د حاجیانو تماشه کوي او خوشحالېږي او بله ورته الله وایي چې لبیک یا عبدي لبیک یا عبدي زما بنده وایي زه حاضر یم نو الله رب العزت سره د فرشتو ډېر خوشحاله او فرشتې ننداره کوي تماشه کوي او الله کوي نو چې دومره مبارک اعمال کېږي په دې ورځو شپو کې قرباني را روانه ده او دغه شان تکبیرات دي نو دې خوا زموږ نوجوان ټول چې څومره دی بلکې پاخه خلک پکې هم دي تعلیم یافته خلک پکې هم دي چې په دغې فضولیاتو کې نښتي دي او د ذکر و اذکارو د عبادت نه غافله دي محترمو چې په لږ په ځان سوچ وکړو په خپله زندګۍ سوچ وکړو دا د مغفرت ردې شپې دي د برکتونو ردې شپې دي چې الله نه مغفرت وغواړو په دې ردې شپو کې الله رب العزت عام مغفرت فرمایي حاجیان صاحبان چغې وباسي چې الله معاف وکړي یا الله معاف وکړي مغفرت مو وفرمایي الله رب العزت په شوق کې راشي او فرشتو ته فرمایي چې تاسو ګواه اوسېږئ ما دوی معاف کړل نو علماء کرام فرمایي چې کوم خلک د حاجیانو سره نسبت راولي او دلته کې توبې وباسي جړاګانې کوي فریاد کوي او الله ته ژاړي الله رب العزت دغه خلکو هم مغفرت کوي دا هغې د مغفرت ردې شپې دي چې د الله رب العزت د خپل مغفرت طلب وکړو په الله رب العزت خپل ځان وبخو دا موقع ده بالود رحمت الله علیه چې یو مشهور بزرګ دی خلکو ورته په خپل وخت کې لیونی وي خو ډېر بزرګ انسان یو ځل بازار ته راغی ګرځي خوا دې خوا چغې والي ای خلکو الله سره صلح وکړئ الله رب العزت صلح ته تیار دی الله وایي چې بندګان راوله او صلح دې ما سره وکړي خلکو وایي داسې لیونی دی هسې چغې سوري وباسي هسې ځان نه کار کتلی دی بله ورځ بیا مقبرې ته لاړ مقبرې کې چغې والي ای غافله خلکو نن تاسو دلته پراته یئ نن تاسو د صلح دپاره تیار یئ خو ګنې الله نه دی تیار نن تاسو غواړئ چې صلح دې وشي پرون تاسو صلح نه کوله نن ګنې الله صلح نه کوي نن موږ سره چانس دی محترمو چې په الله رب العزت خپل ځان وبخو الله رب العزت سره تعلق جوړ کړو د خپلو اعمالو ځان سره محاسبه وکړو فکرمند شو د خپل آخرت باره کې فکرمند شو د ردې شپې قیمتي کړو عبادتونه وکړو ذکر و اذکار وکړو کوشش وکړو روژې پکې ونیسو او ډېر عبادات وکړو په الله رب العزت خپل ځان وبخو الله رب العزت دې دا خبرې زموږ د ټولو په عمل کې راولي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين